خوشحاله یم چې بس خوشحاله یم بس زه هم خورم چې راږداږي چې یم چې خدای ستا نه په دې ساعت راضي یم او تاسو ته خدای خوشحاله کړه تاسو ته د خدای کامیاب لري. السلام علیکم. د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت موږ د ایت آباد په رحمان میډیکل کمپلیکس کې موجود یو. رحمان میډیکل کمپلیکس کې هغه 4 کلنه ماشومه داخله ده چا سره چې مور او پلار یې د تورخم په سرحد باندې نه راپرېښودل. دا ماشومه یې رشته دار کره لګلې وه. رشته دارو سره پکې څومره تکلیف یې تېر شوی دی، څنګه هسپتال ته راوړې شوه، څومره امداد ورسره شوی، په دې باره کې ما پاس خېجو چې دلته کوم موجود کسان د اسلام آباد شاه شو یا د خیبر د میډیا نور ملګرو هغه سره خبره کوو. خو هغې نه مخکې دلته موږ سره د لنډي کوتل MP الحاج شفیق شیر افریدی موجود دی. د سره څو خبرې وکړو چې د کائنات ماشومې باره کې خبر شول نو دوی سره هم وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر زاده بھائی تاسو ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره قیمتي ټایم راکړو جی. څنګه ما خو نن هم تاسو څومره میډیا والا ملګري مې دي دغه یو خپل یو اهم رول دی په زموږ په مسایلو باندې که تاسو وګورئ زموږ په خیرات کومه پیرې د کائنات بچې په بابت کې خبره ده نو یو د اعلی چارواکو سره ما د خبرې مو کړې څومره سټیک هولډرز وو دغو ټولو سره ما خبرې شوې وې. لیفټننټ کرنل فیصل صاحب شو دا ټول چې څومره هلته سیول انتظامیه وه دغو ټولو سره ما خبرې شوې. کائنات چې کومه ماشومه وه د افغانستان کې بیماره شوه د جټکي ووله نو مور یې مسلسل 2 ورځې ګیټ له راغلي وو سوال زري یې کړي وو جړګانې یې کړي خو هغو ته اجازت نه میلاو شوی د باډر کراس نو په هغې کې دا سوچ کړی دلته په هوټل کې یو بله زنانه نسته وه هغې ته یې لور ورکړي وو موبایل نمبر یې ورسره ورکړی چې دلته زموږ رشتهدار دی جمرود کې دا ماشومه مې هغو ته حواله کړه او زه ما نه پرېږدي بازار لا کړه نو هغې بس غاړه ورته ایښې وه ماشومه یې رړولې وو هغې په لنډي کوتل کې یو بل عام کس ته حواله کړي وو چې موږ مسافر یو موږ ته هم پته نه لګي. 2 ورځې پس امور سې کاله کړی چېرته ماما نمبر نه چېرې تاسو کړه ما یو امانت در لګلی چې کوم امانت چې هسې ماشومه چا ماشومه ستا او چاو چې دا څه در لګلي وو چې دا مې داسې در لګلي وو که مړه شو هملته یې دفن کو او که وست شي مي نو بس سرکاري هسپتال کې د خیر کو دلته علاج کېږي نه او ما در پرېږدي نه او ما په 4-5 ورځې کې نه د ورځې خوب کړی نه مې د شپې خوب کړی دی. هغې نه ما یو پکچر وباسلو او زیب مې راپورته کړه ما هلته بیا خپلې مور ته کال وکړو ما چې لږ راسه لړه شي ځکه چې دې سکونه اوس ماشوم الحمدلله څه حده پورې لږ خلې ول کې روانه ده. اوس څه صورتحال دی؟ تازه ترین څوک رشته دار تګ راتګ تازه ترین خو دا خبره و چې هغوی هلته د نیای راغلي و تورخم باډر هغه سایډ ته ناسته ده ورسره یې وړوکی لمسیان دی هغه مونږ 7 غنټې مخکې راوختي ده چې ترورې اوس درځو اوس خبره کړي مونږ لنډي کوتل اسسټنټ کمیشنر ته کال کړی و هغې چې زه اعلی احکامو سره په رابطه کې هم شروع یم مونږ د MP شفیق مونږ ته کال کړی و هغه هم شروع یې لګیا سید کائنات نوماږي پلار یې میری خیل نوماږي زه سید امرو نوماږم او بس مونږ دا جله ډېره وګرځوله او وال یې هم کړه او دل یې هم کړه او چې اوس پاکستان زموږ سره ښه وکړه او دې اوسارانو وکړه او دې زموږ سره دغه ورو بچو وکړه یا الله دې ډېر خوشحاله کړه الله دې دو کامیاب کړه زما سره چې ښه کړي الله د ښه سره وکړه او مونږ ډېر مجبوره یو او ډېره په الله کتله کې یو او مونږ سره یو شان خواکه وو او چې د پاکستان او سرانو د ټولو د بنا مسلمانانو زموږ سره ښه کړي الله د ښه سره وکړه او مونږ بیا پاسپورټ ما نه وو او سبۍ نه دې ځای کې ناست وم او تاسې زما سره ښه وکړه الله رب العالمین بادشاه د تاسې کامیاب لري او الله د ښه سره وکړه او الله په هر ځای کې چې هستی خدای خوشحاله کړه. دا ما یو ځل پردي سړي له ورکړه رالاوي او راکوز یې 8 ورځې داخل کړې وه او مونږ به یوه بل ځای کې روپۍ راکرځولې او رالګلې بیا ته راته راولګله چې راویلګله بیا هم دلته بیا بره واچوله چې واچوله جیلۍ کې یو خبره نه راتله په مغه رقم باندې وه بیا هم دلته بل سړي له ورکړل ته خو دغه خپلوان هم
دغو ته هم راولګله چې راولګله الله دغه ډېره باچۍ تاسې د ټولو سره ورکړه او بس اوس دلته تاسې دغه کوم د پاکستان حکومت او کوم چې ډاکټران یاستئ زموږ سره هم ښه وکړه الله ښه سره وکړه الله هم خوشحاله کړه بچو او زه ډېره مجبوره یم دا مې اطلاع داسې سره وکړه چې ټلیفون مو ته وکړه چې بس څوک هم نشته دی او بل سړي له ما ورکړه او هغو یې ورکړه مونږ ته بیا ټلیفون بل سړي ته راوکړه ورته ویل چې مونږ ویوړه هسپتال ده بس خبر شو چې دو سره ډېره مرسته وکړه او ډېر ښه یې سره وکړه مونږ ټول وکړه او دغه ختمونه مو وکړه چې الله د دو سره ښه وکړه الله دې ډېره خوشحالي وله ورکړه او خدای دې په پاکستان آباد لري ښه خلک دي او ما 18 کاله کې تېر کړي دي 18 کاله او دلته وم اوس ما کاټه تللی ده اوس هم مثال په خیمو کې ناسته یم برما هم اوس نشته نو داسې ښه خلک دي او چې ویم داسې ښه خلک دي نه موږ بس پاکستان کې ډېر خوشحاله ډېر موږ خوشحاله وو ولې څه بیماري وه دې ماشومې دې ماشوم داسې وه چې داسې وخت راکېناست او بس سر داسې در شرک واله او بیا مې ډاکټرانو له ویل او ډاکټرانو هېڅ هم په یو رقم باندې مرض باندې نه پوهېده او نجلۍ چې اوږده شوه ښه بیا هم خطر راویسته خو داسې ورته ویل چې کاله کې دې نور مشکلات هم وو مریضان پراته او بس ویل چې بس ته لاړه شه او بس سره الیودلې کوي بیا این یو یې مړه دا یوه مور پلار یې بله ښځه خو نشته نه دغه یو بچی ده دا یو بچی ده پروسه کاله یې ورکړه وشو هغه مړ شو همدې کې پښه دا پښه یې خرابه څه کار کوي پلار یې یا شم پلا کتره بې دسته او هلته کې خاص په کوم ځای یې تاسو په ننګرهار کې ننګرهار کې بس دغه بړې دغه یو نازیان تړو هغه یو میرزاده بھائی زه ټولنوال ته ډېر شکریه ادا کوم چې دومره قیمتي وخت کې تاسو دلته راغلو موږ هم ټیم راوکړو دغه مسافرې ماشومې بچي اواز مو اوچت کو تاسو ډېره شکریه ادا کوم ما اسلام باچا چې کله د حادثه راوچته کړه نو دلته ما اسلام باچا راغلو ما سره په خپله جوب کې 4000 روپۍ وي او اسلام باچا سره 6000 وي نو موږ په لاره کې دا سوچونه کول چې موږ د ماشوم یوسو هلته هسپتال کې موږ د څنګه داخلو دغه بیماري علاج موږ څنګه راوباسو نو دلته چې موږ څنګه راغلو موږ یو بل ملګری د هسپتال کې کار کوي هغه نه موږ پیسې په قرض راواخیستې بیا مو اسلام باچا پوسټونه وکړل په پوسټونو په وجه باندې موږ یو ملګری راغی هغه موږ له بهین 20000 روپۍ راکړي بیا روان شو نو زه صرف دومره ویل غواړم چې کائنات ته چې څومره خلکو په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر چې څومره خلکو ټلیفونه راکړي و هر سړي له مې دا جواب یې کړی دی چې کائنات دا مسله ده داسې راغلې ده او دا تکلیف دی او د چاندې په تروم باندې موږ روانه کړې ده نو زه هغو خلکو ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته یې ټلیفونونه کول او موږ سره یې چانده وکړه په ده کې ټول نه زیات ټلیفونونه ما ته په پاکستان کې ډاکټرانو کړي دي هر ډاکټر دا دعوا کوله چې کائنات موږ له راکړو د هرې خبرې موږ ذمهوار یو او د دغه علاج ذمهواري موږ اخلو میرزاده بھائی تاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه چې دلته تاسو راغلو دې ماشومې سره خپل مور پلار نشته خپلوان راوړې ده د دغو دو ولنټیرز د اسلام بادشاه او اختر منیر اختر زمان په مرسته باندې دلته راوړې ده نو مور یې نشته ځکه لږ خلکو ورسره همدردي ډېره زیاته ده مونږ خو دلته کوم سوشل ورکر دی د اسلام بادشاه هغه پوسټ وکړو تو هغه نه پاس مونږ دوی کوم خبر دی هغه لږ په جرنالستیک لینګویج کې کنورټ کړو هغه په سوشل میډیا وچلولو بیا چې کوم ما اداره او هغه خبر مې ډیټیلز راجو کړو هغه مشرک چې کوم دی هغه ته اخبار ته ما سټوري ولګله سټوري مشرک په بیگ په وچلوله ځکه وچلوله د سټوري اهمیت اهمیل وا ځکه چې انټرنیشنل بارډر وو او یو دوا چې یو روایت لري یو جبه لري یو پښتون ملکونه دي هغه په ویری بارډر باندې بیمار مړ کېدو ماشوم مړ کېده او هغه دل نه شواره وختي لکه نو دا یو انټرنیشنل سټوري وه چې موږ ولګله نو خپل ادارې ډېر په بیک پیج باندې په غټ سټوري ولګول هغه نه پاسې دوی مدد شروع شو مختلف چې کوم خلطي سوشل ورکران دي هغه راغل دنه علاوه چې کوم افغان که سفارتکار و هغه سره به تا وکړه هغه مې بیا د اسلام شاه نمبر اسلام باچا نمبر وکړو هغه اوس هغه کورونه روان دي نو ان شاء الله هغه چې کوم والدین دي هغه بارډر باندې راشي نو زه ګڼم چې کوم صحافي هم غریب ولس ښه اوچت کړی او دردمندو خلکو د کائنات
په شان تاسو ذکر وکړ نو ولس په سترګو باندې کېنولی په سر یې کېنولی او ډېر دروند نظر ورته ګوري او زه امید لرم چې قبایلي وروڼه مو خصوصا جمرود لنډي کوتل او باړې هغه به همدارنګه انسانیت ریپورټینګ کوي او په سیمه کې به نه یوازې دې سره غریبو مدد کیږي بلکې موږ له به هم الله پاک عزت او مقام راکړي. 4 کلنه کائنات ماشومه چې کومه په هسپتال کې اډمټ تو اوس یې پیلنه صحت هم بهتر دی. دلته چې کوم ملګري سره موجود دي هغه مطابق ډاکټرانو علاج هم ډېر ښه روان کړی دی. خو دلته دا خبره موږ په ګوته کوو که څو هم سرحدونه تړل شوي وي دوو ملکونو کې د دوو ملکونو په منځ کې نو انسانیت نه تړل شوی. بالکل د انساني چې کوم حق جوړیږي د هغې په بنیاد باندې فوري طور د پاکستان چارواکو او د افغانستان چې کوم سفارتکار دي د هغې په مرسته باندې د کائنات ماشومې د کورنۍ خلک نن ماښام راورسیږي. دلته د وسرا سره یوه خبره تاسو سره زه بله هم شریکه کم چې د صحافیانو اواز ډېر مؤثر دی چې څنګه موږ دعوا کړې وه تاسو سره ویلي وو چې موږ خپل ملګري سره خبرې شریکې کړي. بالکل په بهر ملکونو کې میشت مسافر وروڼه هم د دې په یو اواز باندې لکونه روپۍ رالګي وو. ژوندی مثال یې د دغه کائنات ماشومې پر تقریبا 3-4-5 لکو پورې شوی امداد هم دی. ته بل پروګرام پر خپل قربان امیرزاده وصال نه اجازت غواړي. د الله په امان.